یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ په خیر راغلی او دا ستاسو خپرونه ده د دې نوم څه دی ادبي نړۍ. ادبي نړۍ تاسو د سونو اف ام 1.4 د امن غږ نه اورئ. د دې خپرونې پیش کوونکی دی ښاغلی مرسلین خان او زه یم ستاسو کوربه ډاکټر اباسین یوسفزی. کوم ملګري چې موږ سره د ټلیفون په لار تماس نیول غواړي نو د هغې دپاره آسان درک دی او درک څه دی ډېر آسان دی. هغې به 091525414 نمبر چې کله ډایل کړي نو تر موږ به راورسي، یعنې 09152541413. کوم ملګري چې د اس ام اس په لار راځي نو د هغې دپاره آسان چل دی او هغه دا دی چې لاړ به شي د لیکلو ځای ته هلته به ولیکي KPK، بیا به خپل نوم او د خپل ځای نوم ولیکي او بیا به خپل تپوس یا خپله خبره موږ ته راولیږي په 8881. اس ام اس موږ د پروګرام په هر موقع کې اخیستی شو او ټلیفون به صرف د 11 نه تر 12 بجو اخلو. کوم ملګري چې غواړي چې موږ د فیسبوک په لاره باندې جوین کړي زموږ سره ملګري شي نو هغې دپاره آسان درک دی سونو پښتونخوا چې دوی ولیکي نو دوی به په فیسبوک کې زموږ خوا ته راورسي او موږ به هم لیدی شي او واورېدی شي. نن ستاسو دپاره ما د حمید بابا یعنی د موشګاف شاعر حمید بابا کلام راوړی دی. حمید بابا زموږ د پښتو ادب د غزل دریم استاد شاعر دی د خوشحال رحمان نپس، خوشحال خان بابا، رحمان بابا نپس. حمید بابا هغه شاعر دی چې د هغه د کلام زور او د هغه د کلام خوند تر اوسه بلکې تر هغه وخته به موجودي تر څو چې د پښتو ژبې ویونکي او اورېدونکي موجودي. نو د حمید بابا د کلام نمونه تاسو ته وړاندې کومه، بیا د هغې نه پس په هغې باندې خبرې اترې کوو، تشریح به یې کوو، وضاحت به یې کوو او په هغې باندې به ستاسو رای هم اخلو. که تاسو پې څه پوښتنه لرئ نو هم کولی شئ. زموږ سره د حمید بابا غزل چې کوم موجود دی نو هغه دا دی چې سړی له سړي کړي د دنیا تمه، چې سړی له سړي کړي د دنیا تمه، سړیتوب به یې سپیتوب شي په دا تمه. د هغو د حیا خپه مدام خویږي، د هغو د حیا خپه مدام خویږي چې یې واخیسته د نس په هوا تمه. د دانې په تمه بند آزاد مرغی شي، د دانې په تمه بند آزاد مرغی شي، زر به ستا په ځان بلا شي دا ستا تمه. او د هغو تراخه ویل شي د حق پاتې، د هغو تراخه ویل شي د حق پاتې، چې خوله کاندي خوږه د حلوا تمه. او زر یې رنګ د اشنایۍ سره وران شي، زر یې رنګ د اشنایۍ سره وران شي، چې پیدا شي د اشنا له اشنا تمه. د اوبو څاڅکی یې دور شي په سینه کې، د اوبو څاڅکی یې دور شي په سینه کې، خو چې پرې کاندي صدف له دریا تمه. د شاهۍ د ګدایۍ تفاوت ورک شي، د شاهۍ د ګدایۍ تفاوت ورک شي، چې پوره نه که بادشاه د ګدا تمه. او هیڅ علاج مې د جهان په حکمت نشي، هیڅ علاج مې د جهان په حکمت نشي، چې سازه په وجود کړي بلا تمه. او پردي پرېږده که په قطع مور او پلار وي، پردي پرېږده که په قطع مور او پلار وي، د هیڅ چا و چاته مشه پیدا تمه. او له دغې تمې تعاون ښه دی حمیده، له دغې تمې تعاون ښه دی حمیده، چې کوې د نس دپاره له چا تمه. د حمید بابا په دغه کلام دننه د معنو او د خیالونو بلا قافلې موجودې دي، بلا رنګونه، بلا اړخونه موجود دي، او د پوهې دپاره د پند و نصیحت نه ډک مواد موجود دي. او پند و نصیحت چې دی دا زمونږ د کلاسیکي شاعرۍ یو ډېر لوی روایت دی. زمونږ کلاسیکي شاعران چې څومره دي نو هغه د پند و نصیحت نه ډک دي او په هغې کې د هغوی د حکمت او د دانایۍ او د هوښیارتیا او د ځیرکتیا ټولې نمونې موجود دي. نو زه ګڼم چې د حمید بابا په دې غزل کې ډېره ګراني نشته،
خو بیا هم سپړدل به غواړي د ځینې ملګرو دپاره د ځینې اورېدونکو دپاره چې هغوی په دې پوره ورسي. نو د دغه غزل څو دا شعرونه چې دي دا ستاسو دپاره ورو ورو راسپړو چې سړی له سړي کړي د دنیا تمه. دنیا د دولت په معنو کې هم استعمالیږي، دنیا د روزګار په معنو کې هم استعمالیږي. سړیتوب به سپیتوب شي په دا تمه، یعنې سپي هر وخت خلکو ته وازه خوله نیولي چې یاره ډوډۍ راواچوه، هرسناکي د سپي په باره کې. سپی که وفادار ډېر زیات، خو سپی هرسناکه وي. د سپي په هکله دا ویلی کېږي چې ده کې ډېر زیات هرسي، او دغه هرس چې دی دا د سپي ټولې خوبۍ، ټول خاصیتونه او ټول کمالونه چې دي کمزوري کی. یعنی مطلب دا دی چې هرس چې دی دا لالچ هرس چې دی دا معیار غورځوي، د اخلاقو معیار غورځوي. نو د سپي عموما دا فطرتي تاسو کتلی دي چې هغه ډېر زیات نهر کېږي. ور وخت چې څوک سم خوري څوک هم شخون وایي نو دی ورته نیغ نیغ ګوري ولاړې و لکۍ شڼۍ. نو وایي چې کله سړی د سړي نه تمه لري نو د ده دا سړیتوب چې دی دا په سپیتوب بدل شي. یعنې په دنیا کې مونږ ځان له نیم غمونه چې دي هغه په دې اخلو چې مونږ د یو بل نه تمه لرو، د یو بل نه تمه لرو. زما رور عزیز، زما خپلوان، زما دوست د عربو نه راځي، د بهر ملکونو نه راځي، یورپ نه راځي، کراچۍ نه راځي. نو زما په زړه کې دی چې دی به ماله یو ډېر ښه موبایل راوړي، خو چې راشي نو ماله موبایل نه راوړي، پرفیوم راله راوړي. نو زه ته بیا خفه یم، زه هم چې یاره دا خو د پکار ده چې ماله موبایل راوړی. دا ما په زړه کې ځان له تللی هغه جز ته پته هم نشته چې د دا تمه وه. نو تمه او هرس او لالچ چې د هېڅ چا نه هېڅ تمه نه لرې نو ته باچا یې. خوشحال بابا خبره د غني وي هر اسباب له خپله کوره. ته چې خپل ضرورتونه محدود کې، خپل هرسونه کم کې، خپل لالچ ختم کې، نو بیا ستا هېڅ چا ته ضرورت نشته، د هېڅ چا نه هېڅ نه غواړي خلک. بیا مطلب چې ته د هېڅ چا پروا هم نه کې. نو دا ډېر لوی کمال دی چې تمه چې ده، هرس چې دی، لالچ چې دی، دا انسان چې دی د اخلاقو د کمر نه ښکته غورځوي. اخلاق هم خرابوي، کردار هم خرابوي، او د هغې وجې نه د ده په معاشره کې نوم هم بدناموي چې دا هرسناک دی. اکثر چې موږ چېرته ډوډۍ خوراک څښاک ته ناست یو او څوک په ډېر هرس خوراک کوي نو خلک ورته ډېر بد ګوري. نو دغه رنګ هرس دا هم دی چې کله ته د چا نه هر څه تمه لري، هر څه لالچ لري، نو دا او د چا سره تعلق هم په لالچ او په هرس او په تمه ساتي، نو هغه بني آدم ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. نو بابا دا ویل غواړي چې سړی کله د سړي نه د دنیا تمه کوي، یعنې د دولت او د دنیا او د ګټې وټې تمه ترې کوي، نو دغه سړیتوب په سپیتوب بیا بدل شي. دغې ته سړیتوب نه ویلی کېږي، دا سپیتوب وي. د هغو د حیا خپه مدام خویږي چې واخیسته د نس په هوا تمه. نس وایي خېټې ته، ګېډې ته، او هوا چې دی هغه هم د هرس په معنو کې دی. نو وایي چې چا هم د خپلې خېټې دپاره د خوراک دپاره هرس وکړو نو د هغه څه د هغو د حیا خپه مدام خویږي. یعنې هغوی تل د حیا د بام نه راپرېوتي، هغوی بې حیا شوي. د دې دپاره بې حیایي ضروري. که تاسو خیال کړئ ځینې خلک د ودونو کې اکثر زه ګورم چې خلک دومره وارخطایي دی خوراک ته چې وارو پار ته خطایي بس ور ټوپ کي په هر څه باندې، او ځان ته پلیټونه ډک کړي او ټول خوراک ته ضایع هم شي، خو بس د ده سترګې دومره وږې شوي چې دی وایي چې اوس بس په هره طریقه چې زه دا خوراک څومره ډېر واخلم نو وابخلم. بیا خوړی نه شي، خو پلیټ کې سمه بوساړه جوړه کړي او د دغه بوساړې نه دی چاپېره چورلي او ختمولی نه شي، اخر کې ورته په جړام شي. نو دې وجې نه د هغو د حیا خپه مدام خویږي چې واخیسته د نس په هوا تمه. څوک چې د ګېډې په مرض کې گرفتار شو، څوک چې د ګېډې په رنځ اخته شو، نو هغوی چې دی ټول عمر بې حیا ګڼلی کېږي. د هغوی د حیا خپه خویدلي. د دانې په تمه بند آزاد مرغی شي، د دانې په تمه بند آزاد مرغی شي، زر به ستا په ځان بلا شي دا ستا تمه.
ستا هرس چې دی ستا تمه چې ده نو دا به ستا دپاره ډېر مصیبت جوړ کړي ځکه چې کم مارغه چې دی هغه چې ګیریږي په دام کې نو په دې ګیریږي چې په دام کې ورته چا دانه ایښي او دی په هغه دانه پسې ورشي او په دام کې ګیر شي نو اندازه کوئ په خپله کوئ د دغه خپل بخښنه غواړم چې کله تاسو پام کوئ چې د دانې په تمه بند آزاد مرغۍ شي زر به ستا په ځان بلا شي دا ستا تمه چې دا ستا حرس چې دی ستا لالچ چې دی دا به ستا دپاره مصیبت هغه وخت پیدا کړي څنګه چې مارغه د په دام کې هله ګیریږي چې دی کله د دانې تمه وکړي د هغو ترخه ویل شي د حق پاتې چې خوله کاندي خوږه د حلوا تمه حلوا چې څوک د حلوا په تمه باندې د خوله کې د حلوا خواږه راځي نو څه چلو چې د هغو ترخه ویل شي د حق پاتې هغه بیا حق نشي ویلی هغه چې څوک د چا نه خپل غرض د غرض خبرې ایستل غواړي د غرض کارونه پې کول غواړي نو هغه ته دا حلوا چې ده دا یو قسم له رشوت دی دا حلوا چې ده دا یو قسم له مطلب دا دی چې د هغه خوله بندول دي نو وی چې څوک تراخه ویل د حق خبره چې حق خبره ښه په لوړه کوه د خپل ضمیر سره ښېګړه کوه نو چې څوک د حق وینا کوي حق وینا یو ځلې بیا سر نظرانه کې غواړي منصوره راشه څوک په دار د ورختو نشته نو څوک چې حق خبره کوي څوک چې رښتیا خبره کوي څوک چې روغه خبره کوي نو د هغې دپاره حوصله پکار وي خو که څوک تا ته د هغې دپاره حلوا درکړي یعنې د حلوا خوږوالی مطلب د حلوا نه مطلب دا دی چې تا ته څه داسې تمه درکړي تا ته څه لالچ درکړي نو ته بیا د هغې د یرې نه دروغ وایې او رښتیا نه وایې نو وایي چې د هغو ترخه ویل شي د حق پاتې حق رښتیا حقیقت چې خوله کاندي خوږه د حلوا تمه چې څوک د حلوا په تمه وي چې یاره ما ته به زما د رښتیا نه ویلو په بدل کې د دروغو ویلو پر عوض کې ما ته حلوا ملاویږي یعنی ما ته به څه خوشحالي او څه بدل ملاویږي څه رشوت ملاویږي نو د هغې دپاره خلک بیا دروغ وایي نو چې دروغ وایي او رښتیا پټی نو د دې سره څه شروع شي د هغې د حق ویلو نه ډډه شي او چې څوک حق نه وایي نو د هغه عزت نه وي د هغه ګناهګاري هغه بدبختۍ بیماري نو د هغو ترخه ویل شي د حق پاتې چې خوله کاندي خوږه د حلوا تمه او زر یې رنګ د اشنایۍ سره وران شي زر یې رنګ د اشنایۍ سره وران شي چې پیدا شي د اشنا له اشنا تمه دوستان خو د یو بل نه بلکل بې تمې دوستي کوي که نه بې غرضه دوستي یاران دوستان ملګري چې دي هغوی خو د یو بل نه هېڅ تمه نه لري خو کله چې د یو بل نه تمه په منځ کې راشي نو بیا څه چلو شي د اشنایۍ رنګ وران شي او چې د اشنایۍ رنګ کله وران شي یو ځل وران شي نو بس بیا وراني بیا پکې څه پاتې نه دوستي چې ده دا یو ډېر قیمتي رشته ده یو ډېر قیمتي او ډېر عظیم تعلق دی د دې تعلق دننه هیڅ غرض نه وي دوستان د یو بل دپاره هر قسمه قربانۍ ته تیار وي خو که یو دوست د بل دوست نه څه تمه ولري چې یاره دنه دا ګټه پورته کړم او دا فایده ترې واخلم نو بیا د دوستۍ خونغه نه وي پاتې زر یې رنګ د اشنایۍ سره وران شي خپلو کې د هغې د اشنایۍ د دوستۍ د ملګرتیا د عزیزولۍ هغه رنګ خراب شي چې پیدا شي د اشنا له اشنا تمه یو دوست چې د بل دوست نه تمه ولري لالچ وکړي نو بیا څه شروع شي د هغې د اشنایۍ خوند خراب شي د اوبو څاڅکی دور شي په سینه کې خو چې پرې کاندي صدف له دریا تمه ډېر ښه شعر دی ملغلره چې ده د صدف یعنی د سیپۍ په سینه کې هغه وخت ملغلره پیدا کیږي چې هغه په یو څاڅکي باندې خوله رابنده کي او یو څاڅکی په خپله سینه کې خوندي کي محفوظ کي او قابوی کي د هغه یو څاڅکي نه ملغلره جوړه شي او که د ټول دریاب نه دی لمن راټوله کړي او په یو څاڅکي قناعت وکړي نو مطلب یې دا دی چې د اوبو څاڅکی در شي په سینه کې در ملغلرې ته وایي یعنی د اوبو یو څاڅکی د سیپۍ په سینه کې ملغلره شي خو چې پرې کاندي صدف له دریا تمه ملغلره چې کله د دریاب نه ځان راټول کړي
د ډک دریاب نه زړه صبر کی او په یو ساس کې باندې صبر وکي نو دغه یو ساس کې نه ملغلره جوړه شي. مطلب دا دی چې تاسو سره سدي په هغې باندې صبر کوه، په هغې باندې قناعت کوه. رحمان بابا فرمایي چې قناعت مې تر خرقې لاندې اطلس دی، قناعت مې تر خرقې لاندې اطلس دی، پټ د درس جهان بادشاه ظاهر ګدایم. نو قناعت او صبر چې دی دا ډېر لوی دولت دی او د هرس هیڅ حد نه دی معلوم. ته چې یو ځل هرس وکړې نو بیا به شل ځله نور هرس کې. هرس چې دی دا به تا رو نورم خرابوي او چې قناعت دی وکړو نو بس هیڅ تا ته ضرورت نشته، تا ته هیڅ شي ضرورت نشته، ته بس خوشحاله. د شاهۍ د ګدایۍ تفاوت ورک شي چې پوره نه که بادشاه د ګدا تمه. د بادشاه دا عادت دی چې دی به د فقیر، د ګدا، د سوالګري سوال قبلی او د هغه جولۍ به ډکوي. خو چې کوم بادشاه دغه کار نشي کولی نو د دې مطلب دا دی چې بیا په فقیر او په ګدا کې په بادشاه کې څه فرق پاتې شو، په سوالګري کې او په بادشاه کې څه فرق پاتې شو. نو وایي چې د شاهۍ د ګدایۍ تفاوت ورک شي، د بادشاهۍ او د ملنګۍ فرق ختم شي. تفاوت وایي فرق ده چې پوره نه که بادشاه د ګدا تمه. چې کله بادشاه د ګدا یعنی د سوالګري ضرورت پوره نه کي نو بیا په بادشاه او په ګدا کې څه فرق دی. خو بادشاه هم ګدا هم د چا ضرورت نشي پوره کولی او بادشاه هم نشي. نو چې ته بادشاه یې نو ته به د ګدا د سوالګرو د ضرورتمندو حاجتونه پوره کوې، او چې ته کله حاجتمند دی نو ته به د بادشاه نه غواړې. نو د بادشاه او د ګدا فرق دا دی چې بادشاه ورکړه کوي او ګدا اخیستل کوي. نو که ته فرض کا بادشاه یې نو چې ورکړه نه کوي نو ته بادشاه نه یې. هیڅ علاج مې د جهان په حکمت نشي، هیڅ علاج مې د جهان په حکمت نشي چې سازه په وجود کړي بلا تمه. دا داسې پکارو چې هیڅ علاج یې د جهان په حکمت نشي چې سازه په وجود کړي بلا تمه. بالکل چې کله ستا په وجود باندې د تمې بلا اخته شوه نو بیا د جهان حکمتونه ستا علاج نشي کولی. ځکه چې د 100 کالو وږی په 100 کاله کې مړیږي نه او د 100 کالو موړ په 100 کاله کې وږی کېږي نه. نو وایي چې کله ته ستا په وجود باندې د تمې بلا اخته شوه، د تمې بلا سوره شوه نو هیڅ علاج یې د جهان په حکمت نشي. حکمت هغه کار ته وایي حکیمان چې کوم کوي، علاج چې کوي، ډاکټران، طبیبان، حکیمان، دوی ته د دوی د کار ته حکمت وایي. نو وایي چې هیڅ علاج یې د جهان په حکمت نشي. یعنی د دې دنیا حکمتونه بیا ستا نه پکارېږي، بیا ستا علاج نشي کولی. ځکه چې ستا په وجود باندې یو ځل د تمې بلا پنجې خښې کړي نو بیا د هغې نه خلاصېده ګران دي. دا حرس او لالچ چې دی د دې عادت بیا نه بدلیږي. پردي پرېږده که په قطع مور او پلار وي، پردي پرېږده که په قطع مور او پلار وي، د هیڅ چا و چاته مشه پیدا تمه. پردي خو پردي دي، پردي خو پرېږده. که په قطع مور او پلار یعنې که نور هر څه لرې که مور او پلار هم کوي که نه، د هیڅ چا و چاته مشه پیدا تمه. یعنی د مور و پلار د اولاد ته او د اولاد د مور و پلار ته هم تمه نه پیدا کېږي. دی وایي چې تمه دومره خراب شی دی چې د اولاد او مور و پلار خو د یو بل سره ډېر نږدې محبتونه او د یو بل هر ضرورت د پوره کولو اراده لري او خوشحالیږي پې. خو دی وایي چې تمه داسې بد شی دی چې د اولاد د مور و پلار ته او د مور و پلار د اولاد ته هم تمه نه پیدا کېږي. تمه داسې بد عادت دی، داسې بد خصلت دی، داسې بد خوی دی، داسې ناکاره کار دی چې د مور و پلار د اولاد ته او اولاد د مور و پلار ته هم تمه نه کوي. له دغې تمې تعاون ښه دی حمیده، له دغې تمې تعاون ښه دی حمیده چې کوې د نس دپاره د چا تمه. نس ګېډه، خوراک، څښاک. وایي چې تعاون چې دی یو بیماري ده، یو داسې بیماري ده چې د ګند نه لګي او خلک وجني. نو وایي چې دغه تمه چې کومه ته لرې د خېټې دپاره د چا نه څه تمه لرې چې ما خېټه ډکه شي، زه موړ شمه، زه وخورمه، نو دغه تمه چې ده د دغې نه تعاون ښه دی. یعنې داسې مرض ښه دی چې په هغه مرض مړ شي خو چې د چا نه د ګېډې دپاره هېڅ تمه ونه لرې.
که ته د مړېدو دپاره د خوراک دپاره د چا نه تمه لرې نو دا ته ډېر ظلم کې ډېره ناروا کې او دغه ناروا چې دا د انسان د اخلاقي تباهۍ دپاره او د اخلاقي تنزل دپاره ده نو د اخلاقي تباهۍ نه د اخلاق د تنزل نه ځان بچ ساتل دي او د ګېډې دپاره د هیڅ چا نه هیڅ تمه نه دي لرل پکار او که فرض که تمه لرې نو د هغې نه ښه دا ده چې ته په داسې مرض مړ شې چې د هغې نه دا قصه وشلېږي نو مطلب دا دی چې تمه هرس لالچ خطرناک څیزونه دي او حمید بابا ډېر په ښکلي ډول باندې د خپل ردیف سره انصاف کړی دی او په اخلاقي دنیا کې د حمید بابا د شاعرۍ یو ډېر لوی کردار دی او دغه کردار چې دی دا مونږه همیشه ستایو او مونږ یې ستاینه کوو د هغې وجه دا ده چې حمید بابا زمونږ د غزل استاد شاعر دی او ډېر لوی شاعر دی ډېره موسیقي ده پکې ډېر میلوډي ده پکې ډېر رواني او سادگی او اسانی ده پکې حمید بابا د پښتو ژبې یو ډېر لوی شاعر دی او دغه لوی شاعر افکار چې دي هغه ډېر خواږه دي ډېر خواره دي او ډېر درانه دي نو د حمید بابا د کلام په هکله نورې خبرې هم کوو خو ګورو د ټلیفون په لیکه به ځو یو ملګری دوه به اخلو د هغې نه پس په بیرته راځو اس ام اس هم وایو اول خو یو اس ام اس ته مې پام راګرځي چې عالمزیب افریدي د سفید څنګ نه وایي چې سرجي ډېر زبردست ډېر ښکلی کلام دې نشر کو سلام دعا قبول کړم بالکل دا خو د حمید بابا کلام او دا د مرسلین خان پیرزوینه وه تاسو ته چې د حمید بابا په درناوي کې د بابا کلام وړاندې کو اوس تاسو دپاره د بابا بل کلام به هم وړاندې کوو او خبرې به هم کوو خو اول زو د ټلیفون لوري ته چې زمونږ کوم ملګري د ټلیفون په لیکه را روان دي چې هغه وګورو وړاندې ملګری ګورو چې څوک دی السلام علیکم لږ بیا ووایه ستاسو ټلیفون کې لږ غوندې شور دی جی حضرت صاحب حضرت علي حضرت صاحب تارکلی وایو ستړی مشي په خیر علي د الله فضل دی کرم دی څنګه د حمید بابا په حق د خبرې خوښې شوې که نه جی او ټلیفون کې څه ګړبړ شته لږ به اوچت وایې ستاسو پروګرام د زده کړې لپاره اورم په دې غرض نه چې تاسو خپل کلام شریک کړئ ستاسو ستاسو نه زده کړه الله خوشحال لره خپل کلام به هم شریکوئ زده کړه به هم کوو ګپونه به هم لږه هر څه به پکې کېږي خبرې به هم کوو کلامونه به هم شریکوئ را سره پروګرام به اورو هر څه به کېږي د دوی پته وي د دوی د ژوند په باره کې د دوی د شاعرۍ په باره کې د دوی د مبارزې د دوی د هر قسمه هغه په باره کې ورته پته وي چې دوی څومره فکر د پښتو د هغه لپاره بېشکه بالکل د حمید بابا په هکله نور معلومات هم ورکوو اورېدونکو ته او حضرت صاحب ستاسو ډېره مننه کوو الله دې ډېر خوشحاله کړه بریالی اوسئ ښاد او آباد اوسئ دا و ښاغلی حضرت علي حضرت چې موږ سره یې د کوټ منظري بابا نه خبرې کولې زموږ پوخ اورېدونکی دی شاعر ملګری دی ګورو چې د دې نه پس څوک ملګری تشریف راوړي د هغې سره یو دوه خبرې کوو بیا راځو د حمید بابا لوري ته السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی څنګه دي جی تاسو خو د الله فضل کرم تاسو څوک چېرته نه جی تاسو خو زه جی شیر حسن خان خبرې کوم د کوهاټ ور نه جی شیر حسن خان صاحب وایه که نه دا جی تاسو خبر جی اورم جی ولا تاسو دا ریډیو بلګ روکوئ ریډیو بلګ روکوئ نو هله به خبره ټیکي صحیح باندې په اواز کې مزه نه جی تاسو دومره زبردست خوږی خبرې وکړئ کنه جی جی نو بس دا خو د حمید بابا د کلام په وجه مونږ خوږی خبرې حمید بابا د کلام جی حمید بابا کلام تاسو جی ما وسلو ګول راړو جی جی او په لای ټینګه چې ما سره ځانانه وړنه چې یاره دا کوم خبرې دیو کې دا خو په لای ټینګه چې دا ستا د سوالګرو باره کې او دا د تمې باره کې او دا د یو بل نه تمه ډېره زیاته کې دا به راځي بالکل جی ډېرې ښې خبرې مې جوړ والله چې باچاهان به د دلي په تخنازي کې ما رحمان ته د بادر کړی دی مهرباني الله هم ډېر خوشحاله کړه هلو شیر حسن خان صاحب ستاسو خبرې مو واورېدې خوشحاله شو جی بس الله مې عزت وکړه او بس د چاتوره د انصاف په لاس کې درکړه جی تو چاتوره د انصاف په لاس کې درکړه نو د بل
خپل اس په برابر کې که چا تل څوک دله د انصاف درته په لاس کا خپل ټټو د بل اس په برابر کې بالکل رحمان زنده‌باد الله کامیاب لري جی امين امين سره تاسو شیر حسن خان صاحب خوشاله شي الله دې عزتمن لره ډیره مننه دا خغره شیر حسن خان چې موږ سره خبرې کولې هغه ملګری چې کوم د پروګرام اوریدو ته ناستي او موږ سره ټلیفون په لیکه باندې تماس نیول غواړي نو موږ ته هرکلی وایو ګورو چې یو بل ملګری څوک دی دا دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر علی خدای دې وخت تاسو خوشاله شئ تاسو خو یې چې شکر تاسو څوک د چرته نه څه به ما ښایسته ګل نوم دی زه بړه ډېر نه خبرې کوم ښایسته ګل ډېر ښکلی نوم دی ډېر مزیدار دی ماشاءالله ماشاءالله جی الله دې وبخښه څنګه حال دی د مونږ خو د حمید بابا په هکله خبرې وکړې د حمید بابا قبر تاسو لیدلی دی که نه څه بدل دی خو دا چې شیان پکې ما سوځان کې کېنل هغه ګلې بوټي موټي پکې لګوي ډېر سور دی پکې ښه جي ښه تاسو خو به کړی حمید بابا خو زموږ ډېر لویه هستي وه او د شاعرۍ په دنیا کې ډېر لوی نوم دی ډېر لوی عزت دی او ډېر لوی مقام دی ماشاءالله ماشاءالله موضوع کې د کتابونو د ایجوکیشن کې مې استعمالي کې لګایي او سبق ته خلک زده کوي ډېر زده کړه دي کېږي یاره ښې به دا تاسو اوس لا خبره وکړه څنګه والا جی مونږ به چې واړو مونږ ته مور اصل اشاره ته وکړه مثل لا کوته کړه بالکل دا خبره به تاسو کوئ دا څومره شاعري چې دي دا څومره ګانې چې دي دا څومره غزلې چې دي دې کې یو خاص خبر پدېږي جی بالکل او موږ خلک نه چې دا پاسه یو رفتي شو خپل سترګې موږ پټې کړي عقل خبره پکې اورو او بس صفتونه او تعریفونه کوو چې زه تاسو ته یم کله چې تاسو چې نو متعلق کومې خبرې دي دا موږ کله په زندګۍ مې د اعلان کې دا کتابونه موږ ګورو جی دا پاسه د پټو سترګو تېرېږو جی الله پاک دې تاسو له مې ول درکړي موږ لري الله پاک په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي امين 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 ما سره د شي ما ته بخښنه نو خسته ګل صاحب ډېر خسته خبرې وکړې او ټول اوریدونکو ته سلام چې کوم دې چې ما وایي رسي الله پاک ټول مګړي خوشاله سره پاتې کړي ډېر مننه کوم خسته ګل صاحب الله دې عزتمن لره ډیره مننه دا خاغره خسته ګل چې مونږ سره په مینه خپل خبرې شریک کړې مونږ ته غنې سم سم راغلي دي ټلیفونونه هم روان دي یو ټلیفون اخلو بیا لنډ د میرزو دا نه پس برازو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلیم استاد صاحب ستړی مشي په خیر علي الله دې قدردانه کزمنده وکړه او باسه جی سلیم شنواری سره وړي دي نن ما سره خو نن مېلمانه راغلي دي ښه جی دا ډېر احترامات ورته پیش کوي زما ورته هم ډېره مینه ورسوئ څوک دي او خوشحاله سي او منتهن صاحب یاسین دی دا ټول ډېر ته ډېر احترامات دعاګانې وعلیکم السلام الله دې خوشحال لري او الله دې عزتمن لري امین تاسو سره قربان یو څو فیره ورته وایم ډېر خوند به وکړي مهرباني مننه رنګ د پسرلي ښکاري خوند د خزان دی واه ځکه مزړه وران دی مننه څه ګرانه وختونه وو په هر لورو سالونه وو واه هسې راته ښکاري چې وران شوی ټول جهان دی واه وران دی ډېر هله مننه او عرض دی چې سترګې څه کمزورې شوې واه وینې مرورې شوې چې ګورې هر طرف ته نو راغلی یو طوفان دی ځکه مزړه وران دی ډېر ښه دی مننه جي او هر څوک چې په پوسه شو زړونه هم خاموشه شو کوم طرف چې ګوري خدای ګو هر سړی پریشان دی ځکه مې وران دی واه 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 مننه او اخري عرض دی چې نه هغه جرګه شته دی نه هغه مېلمه شته دی واه شاړې مو درې شولې سلیم ځکه حیران دی واه ځکه مې وران دی ډېر هله ډېر قدردان شو مردارات سلیم شنواری صاحب تاسو ډېره مننه کوو الله هم ډېر خوشحال لره دا ښاغلی سلیم شنواری چې موږ سره خپل شعرونه او خپله مینه شریکه کړه تاسو ته یو نظم وړاندې کوم بیا د میله ځو بیرته راځو او دا نظم چې دی دا دی د شهید په هکله د ظالمانو سترګې ټول عمر لښکته ساتي د ظالمانو سترګې ټول عمر لښکته ساتي
مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. څوک چې د حق په لار کې مړ شي نو ژوندی پاتې شي. څوک چې د حق په لار کې مړ شي نو ژوندی پاتې شي. الله ناموس د داسې خلکو تر قیامته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. چا چې مدام په خپله خاوره خپل اختیار غوښتی دی، چا چې خپل حق د ظالمانو نه په دار غوښتی دی، الله به تل دغه انسان له هر آفته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. چې دښمنانو ته پیغام د سوکالۍ ورکوي، چې ظالمانو ته احساس د بېدردۍ ورکوي، مدام چې هر باطل قوت له مرۍ تته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. د ظالمانو سترګې ټول عمر راښکته ساتي. د انسانانو د وقار خبره سپینه کوي. د انسانانو د وقار خبره سپینه کوي. د خپل وطن د عظمتونو سره مینه کوي. د قربانۍ جذبه د رب په دوی عادته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. د ظالمانو سترګې ټول عمر لښکته ساتي. څوک چې د حق په لار کې مړ شي نو ژوندی پاتې شي. الله ناموس د داسې خلکو تر قیامته ساتي. وطنه ژوند غواړې که مال غواړې که سر غواړې، وطنه ژوند غواړې که مال غواړې که سر غواړې، دوی دې پکار دي که د دوی د ژوند محور غواړې. دا پښتانه دي ستا ناموس به تر قیامته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. د ظالمانو سترګې ټول عمر لښکته ساتي. مرګ د شهید وي چې د قام شمله اوچته ساتي. څوک چې د حق په لار کې مړ شي نو ژوندی پاتې شي. الله ناموس د داسې خلکو تر قیامته ساتي.